نننې احتجاجي پریس کانفرنس چې دی دا زمونږ عبدالله یوسفزی د عوامي نیشنل پارټۍ بنیادي ملګری سابقه په مختلفو زمونږ د ضلعو په اوږدو پاتې شوی دی پښتون سټون فیډریشن کې کار کړی دی بله شپه هغه باندې هغه په رورو د هغه په زوی د هغه په ملګري باندې دهشتګردۍ حمله شوې ده او په هغې کې بچی رور او د هغه ملګری چې دی هغه زخمی شوي دي نو دا خو د زخمی کولو دپاره نه دغه ټوله کوړمی چې دی وجل او شهیدان کول یې قدرت بچ کړي دي په هغه حواله باندې موږ لاندې پریس کلب کې هم پریس کانفرنس وکړو او دلته تاسو ته حاضر شو چې په سوات کې په تسلسل سره د حلالو نه او د ذبح کولو نه بعد ټارګټ کلینګ چې دی دا یو سلسله وا چې هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ ملګري په هغې کې د نورو سیاسي پارټیو ملګري په هغې کې پولیس ځوانان په هغې کې د امن کمیټۍ ملګري دا شهیدان شوي دي او دا زخمیان شوي دي نو دا نننی پریس کانفرنس چې دی موږ دلته د سوات انتظامیې ته وینا کوو چې کومه واقعه د عبدالله د کورنۍ سره شوې ده چې د هغې زر تر زره تحقیقات وشي د هغې قاتلان چې چا حمله کړې ده په موټر سایکلو راغلي دي مخه یې دې طرف ته وه دلته انټلیجنس ادارې دي چې د هغې تحقیقات وشي او هغه قاتلان چې دی هغه ګرفتار شي او هغې له سزا ورکړل شي د دې سره سره نږدې په پېښور کې زموږ د پېښور سټي ډسټرکټ د ضلع صدر سرتاج خان هغه هم شهید کړی شوی دی د هغې موږ مذمت کوو او نن به موږ په هغه حواله په پېښور کې وو ایمل خان وینا کړې وه زموږ د صوبې صدر چې هغه صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کال یې ورکړی و نن 11 بجې خو چې د عبدالله ملګري دا واقع شوی و نو موږ په دې وجه نن په سوات کې پاتې شو او دلته کې دا احتجاجي پریس کانفرنس یو ضروري ګاڼه چې یاره دلته کې موږ دا پریس کانفرنس وکړو نو موږ دلته ډیپټي کمیشنر ناست دی هغه پښتو نه ورځي او هغه ذاتي داسې ده چې د یو ډیپټي کمیشنر د ضلع چیف ایگزیکټیو هغه یو ذاتي ملازم لکه ذاتي نوکر چې حکومتونه خو د هر چا پاتې شوي دي هر څوک پکې راغلي افسرو حکومتي دغه شانتې دلته زمونږ د سوات ضلعي افسر او ډي آی جي پرون د یوې پارټۍ ډېر ښکاره ملګری تلی دی او هغه وینا کړې ده چې او دا شهیدان هم شوي دي د کورنۍ نه چې یاره ما ته دا ترټ دی او هغه ثبوت یې ورکړی دی چې یاره ما ته ضرورت دی چې موږ له تحفظ نو دا پولیس فورس خو موږ په خپل وخت کې برتي کړلی د عوامي نیشنل پارټۍ او د پیپل پارټۍ کولیشن ګورمنټ و او موږ د دې پولیس سره ډېر ښه کړي دي د په مټه چې کله حمله وشوه د امجد هلته ایسیچو او د شپې غټه حمله وه
سحر وختي د مانځه سره هغه تاڼۍ ته څوک رسېدلي او د پولیس سره څوک ولاړو. بیا که په نورو ځایونو کې د پولیس سره ملاتړ چا کړی دی، د سوات ولس کړی، عوامي نیشنل پارټۍ کړی او زموږ حکومت کړی دی. نن د هغې رویه ډېره عجیبه ده. پښتانه دي، ډسټرک افسر او د ډیویژن افسر، هغې هم یو د نوکرۍ دغه کوي، حالانکې پوهېدونکی خلک دی. نو موږ دا وایو چې دلته کې که د پیپل پارټۍ او بلې پارټۍ ملګري ته تھریټ یې هغه ته ضرورتي، ځکه چې په سوات کې نور موږ د دې نه چې متعامل کېدی. یو طرف ته خو په هغه طرف ما بله ورځ واک ولیده چې کلو باندې لاره وباسي. نو یاره وره دا کلي څه علاقه ته اوبه وویوړه، غرونه قبضه شو، هغې کې حدبندیانې شوي دي. نو د سوات دا ولس چې دی دا په کډو مجبوره کوي. آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کیونکہ میڈیا کے حوالے سے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. جو نئے اضلاع وجود میں آئے ہیں وہاں پر سرکاری لوگ جج ادارے سے بھی ہے، پولیس ہیں اور ایجنسیاں ہیں. وہاں لوگوں کے گھروں پر درختوں سے، روڈوں سے عوامی نیشنل پارٹی کی پوسٹر اور تصویریں اتارتے ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی کی وہ لوگ ہیں جو نہ کبھی دہشت گردوں سے ڈرے ہیں، نہ کوئی ایجنسیوں سے ڈرے ہیں. ہمارا اپنا ایک موقف ہے، ہم اس پر کھڑے ہیں. اور جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے دوست عبداللہ یوسف زئی کی، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں عبداللہ یوسف زئی کو اور بھی لوگوں کو کہ عوامی نیشنل پارٹی اور یہاں کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں کی انتظامیہ سے، صوبائی حکومت سے جو نااہل حکومت ہے، مرکزی حکومت سے جو سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے. اگر یہاں کی پولیس کچھ نہیں کر سکتی ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے تو پھر ہماری پارٹی اور ہمارے مشران جو ہے بیٹھے ہیں یہ اکٹھے ہو کر آئندہ کے لیے کوئی عمل طے کرے گا. اور ہم حکومت سے اور نجابت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ جس نے بھی کی ہے اسے گرفتار کر کے ان کو سزا دے. اور آئندہ کے لیے یہ سوات کے لوگ، سوات یہ پرامن علاقہ ہے، یہ جنت نظیر وادی ہے، یہاں پر ٹورزم ہے، اس کی وجہ تو یہ سلیکٹ حکومت زیادہ کرتے ہیں. عمران خان بھی اور بدقسمتی سے چیف منسٹر بھی سوات کا ہے، مٹے کا رہنے والا ہے. ہمیں تو لوگ کہتے تھے کہ آپ خوش قسمت ہے کہ چیف منسٹر سوات کا ہے اور سوات کا علاقہ آپ اور بھی ڈیولپ ہوگا اور ترقی ہوگی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور چیف منسٹر بھی ان کا تھا اور نوفاق سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ جا کے وہاں دیکھ لیں تو وہاں اسکول بھی نہیں ہے، وہاں روڈیں بھی نہیں ہے اور وہاں اسکولوں کی چھتیں بھی نہیں ہے. اس لیے دعا کرے عوامی نیشنل پارٹی کو اور ہمارا چیف منسٹر کو، امیر حیدر خان ہودی سارے صوبے میں اور خاص کر مردان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام کیا ہے کیونکہ جس سے چکی نہیں ہے. تو اس لیے ہم پھر بھی مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن یہ حکومت بھی میرے خیال میں بے بس ہے. اس کا بھی اپنا ایک اسٹیج ہے، مجبوریاں بھی ہے کیونکہ وہ کسی دوسروں کے اشارے پر چلتی ہے. تو پھر بھی ہم تو مطالبہ ان سے کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جلد از جلد اس کی تحقیقات ہو جائے اور اس کے جتنے بھی قاتل ہیں یا کوئی ٹارگٹ کلنگ جو انہوں نے کیے ہیں ان کو سزا دے. اور اگر یہ عمل بھی پورا نہیں ہوا تو آئندہ کی لائے عمل کے لیے یہ مشران ہماری پارٹی بیٹھیں گے اور دوسرے لائے عمل کے دوسرے کال کے لیے اپنی پارٹی ورکروں کو انشاءاللہ دوبارہ کال دیں گے اور وہ دوبارہ چې وخت تېرېږي نو په دې ملک کې پرس چې ازاد و هغه پابند کېږي. منګور دا چې کوم د جمهوریت خصوصیات دي هغه په دې ملک کې نافید کېږي. منګور دا چې بنیادي حقوق چې دي هغه د خلکو چې دي هغه په زوال دي. د سټیټ او د حکومت ذمهداري دا ده چې هغه په دې ملک کې ټول نه اول خو چې امن کوي او د تحفظ چې دی د
علاج تحفظ چې دی د سپیچ تحفظ چې دی د انسان خپل ذاتي دا د سټیټ ذمهواري ده چې هغه د خلکو تحفظ وکړي په مختلف سیکټرز موږ ګورو دا چې په دې ټول سیناریو کې چې موږ ګورو نو واحد عوام منسټر پارټي ده چې هغه په دې کې ټارګټ کېږي د تېرو لسو کالونو هغه په دې کې د هغې خلک شیطان کېږي هغې په دې کې مطلب دی د فیلډ نه هغه ورکېږي د هغه الیکشن دی داسې لاره جوړه کړي چې د ANP صرف جنازه او چتۍ کې د کمپین نه وځي تاسو ته اشاره وشوه چې په قبایلو کې الیکشن دی او دلته مطلب چې ټارګټ کېږي بس په داسې حالاتو کې به د ANP مشران د ANP لیډرشپ د ANP ورکران هغې به څنګه مطلب کمپین کوي دا کمپین چې مطلب چې لیول فیلډ چې دی هغه مطلب د ANP لپاره نشته لیول فیلډ پکار دی چې ANP خپله خبره خپله بیانیه چې هغه خلکو ته ورسوي بیا د خلکو کار دی چې هغې ووټ ورکوي په ووټ کوي په دا چې کومه لوبه روانه ده د ANP سره او په کوم انداز روانه ده نو ښکاري دا چې دوی غواړي دا چې ANP چې ده هغه دوی د دې سیاست نه وباسي او د ANP د سیاست نه ورته دې به ډېر خراب ریپرکشن چې دي اثرات چې دي هغه به د ملک په سیاست هم پرېوځي هغه به د ملک په جغرافیه هم پرېوځي هغه به د ملک په حالاتو هم پرېوځي ځکه چې معتدل ډیموکراټیک فورسز ته جمهوري ادارونه وباسي نو هغه ویګیم چې دی هغه خلا چې ده هغه بیا داسې قوتونه فیل کوي هغه داسې قوتونه ډکوي چې هغه بیا د آئین تابع نه وي هغه بیا د چا د ووټ تابع نه وي هغه بیا د خپل د چا د خبرې تابع نه وي هغې بیا خپل ایجنډه چې د هغه مخې ته وړي او دا د پاکستان تجربه شوې ده چې 13 کاله پس پاکستان چې مات شوی په دې چې خلکو د بنګلادیش د خلکو منډیټ یې نه منو د هغو جمهوري حق یې نه منو د هغو ژبه یې نه منله د هغې زړه دا راغی چې که دا هر څه هغې منلی وی نو د عمل پم پاتې وو د عمل پم مضبوط و نن بنګلادیش چې د هغه ځل نه په تعلیم کې مخکې دی په ایګریکلچر کې مخکې دی په ټریډ کې مخکې دی په مینوفیکچر کې مخکې دی بلکې په ډیرنګ کې به زمونږ نه زیات دی رسوي زمونږ نه زیات دي ځکه چې هغه آزاد ملک دی نو که دا ملک چې دی که دا دوی یو ځای غواړي نو دلته چې کوم قومیتونه ژوند کوي د هغو قومیتونو به هغه حق ورکوي کوم چې دلته کې بایلدس قومیت موجود دی چې هغه دلته کې نن دا یو تصور چې هغه جوړیږي چې پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی دا نورې صوبې چې دي دا په دې ملک مطلب دی داسې دي چې لکه د دې د میرې مور بچي چې ده زموږ کوشش دا دی زموږ مطالبه دا ده چې ANP له لیول فیلډ ورکوي د ANP ورکران چې هغه سیاست ته پرېږدي د ANP مشران چې هغه په دې ملک کې جمهوري ادارو د استحکام دپاره پرېږدي چې هغې خپل دا ټول دغه جرجې د دې لپاره وکړي نن د عبدالله باندې حمله شوې ده د هغه په بچو د هغه په وروڼو باندې د هغه په فیملي باندې یقینا چې دا په ټولو پښتنو باندې حمله ده یقینا چې دا په عوامي منسټر پارټۍ باندې حمله ده یقینا چې دا په هغه بیانیې باندې حمله ده چې کومه بیانیه د ANP ده چې دلته کې هغه جمهوریت غواړي دلته کې داسې یو سیستم غواړي چې په هغې کې د خلکو بنیادي بشري حقوق چې هغه محفوظ وي نن د داسې خلک جمهوري پسند خلک چې دی هغه د فیلډ آوټ کوي نو یقینا چې دا د دې ملک هم تاوان دی د هغه په دې حمله باندې په هغې باندې قاتلانه حمله چې د دې موږ په زور مذمت کوو او څنګه چې زموږ ضلعې سره تاسو ته ووایي که دا انتظامیه چې د هغې په لاس کې ټول اختیارات دي که هغې د دې تحقیقات ونه کړی شو هغې په دې کې فیل شول دلته دې سره هر قسمه مسایل موجود دي نو یقینا چې ANP چې دی هغې به د بل سټیپ لپاره مشوره هم کوي د هغې لپاره به څه فیصله هم کوي د هغې لپاره موږ د انتظامیې ته د ادارو ته د ټول ته دا خبره کول غواړو چې مهرباني وکړئ دا دلته کې دا خبره ورته وایي دې خبرې تحقیق وکړئ دا خلک چې دا راونیسئ ځکه چې دلته تاسو مطلب د ټوریزم خبره کوئ د سیاحت خبره کوئ د دې علاقو د ښایست خبره کوئ نو چې امن پکې نه وي دلته څوک نه راځي نو دغه پالیسیانو به هم فعلي جمهوریت به هم فعلي اسمبلۍ به هم فعلي نو پکار دا ده چې تاسو د ټولو ادارو او د دې ملک د معاشي استحکام دپاره ډېر به ضرور دا چې دلته کې امني او دلته هر بشر چې دی هغه د خپل وس د خپلې نظریې سره چې خپل ژوند کوي